درکم په معاشره کې د هر یو شیز ته سوچ و فکر کوي، خپل دین، د خپل ځان حفاظت، د خپلو بچو حفاظت، د خپلې د ژبې حفاظت، هغه ټول حفاظت کوونکی نیک کسان. الله فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن، کچیرې یوه زنانه داسې وه چې هغه د تو نافرماني کوي د خاوند بالفرض کې انسان دی، هغه باندې هر رقم وخت رسي. نو که داسې وخت راغی په تا باندې چې د ښځې نافرماني زیاته شو، الله موږ ته یوه قسم طریقه ښایي چې ګوره انسانه په جذباتو نه کار مه اخله. اولنۍ خبره الله فرمایي فعظوهن، دغې ته نصیحت وکړه، یاره دا ما نافرماني مه کوه، دا مه کوه، دا مه کوه، خپل نصیحت اخلاق. بیا چې کوم دی دویم صورت کې بستره ته جدا کړه، معنا جما ورسره مه کوه، میلاویږه ورسره مه، خبرې ورسره څو ورځې مه کوه. نو یو درې ورځې که دا سره هم سمه نه شوه، بیا الله وایي وضربوهن، مازه یې ووهه. هسې نه نن سبا د موږ خلک هم ول کوي، خرونه ور بدتر دي، داسې سخت ول کوي چې انتهایي چا باندې لاس مات کړی، چا باندې څه شي، چا باندې څه شي. نو سخت ول په شریعت کې منع دي ښځې سره، همدا رقم د هر چا سره په شریعت کې سخت ول کول منع دي. نو بیا مازه که هغې سره ټیک شوله، الله فرمایي فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، که چیرې د دې سره ټیک شوله نو بیا بله لارې مه ګوره، او که دې سره هم ټیک نه شوله نو بیا الله فرمایي که د هغه مخالفت زیاتېدو نو بیا داسې وکړه چې یو د ښځې طرف نه یو حاکم مقرر کړه او یو د خپل د طرف نه حاکم. قد یوفق الله بینهما، الله فرمایي که د دغو دواړو دغه مطلب و او دا اراده وه چې د خاوند و بیبي سره ملو شي، نو په دغه خبره کې به الله اتفاق زیات و چې و د خلکو خاوندو دې سره ملو کړي. او که بیا هم زیاتره دا مسله زیاته شوه، هغې نه باوجود بیا الله پاک د دې ښځې ته خاوند ته د طلاقو یو اختیار ورکړی. الله دې موږ تاسو د ټول د طلاقو نه مسایلو نه خبردار کړي. الله دې موږ ټول ژوند په مینه محبت باندې تیر کړي. نو کور دا دی چې ښځې سره د خاوند سره یو بل کې مینه محبت او یو ښکلې زندګي تېره کړو او زبردسته زندګي تېره کړو. دوې ورځې ژوند دی، هر رقم د صحابه کرامو د نبي علیه صلات وسلام زندګي مخې ته ځان ته کړي او په هغې طریقه کار باندې خپله زندګي تېره کړو. نو موږ تاسو چې کوم دی بیا هغه عزتمند و، یو بل عزت و احترام هم موږ وي، یو بل احترام و قدر هم موږ تاسو کې وي او ژوند هم ښه تېرېږي. واخر دعوانا الحمدلله.